السلام علیکم. نن سبا د یو لفظ ډیر زیات چرچه ده او هغه دی دفعه 144. ما وی چې نن درته ووایم چې دفعه 144 څه شی دی، دا چا شروع کړی او دې کې څومره اختیارات دي او حکومتونه دا ولې استعمالي. دفعه 144 چې دا د انګریز د وخت قانون دی او هغوی به دا کو چې کله به د انګریزانو خلاف د آزادۍ څه جلوس و جلسه به وه، احتجاج به و، نو هغوی به د دې قانون سهاره اخسته او هغه جلوس باندې به پابندي لګوله او بیا چې به چا د هغې خلاف ورزي کوله نو د هغه دپاره به د یوې میاشت نه واله د 6 میاشتو پورې سزا مقرر کېده. ابه د مجستریټ په اختیار باندې وه چې دې څومره ورځو له بندول شي. دفعه 144 بدقسمتۍ نه د پاکستان او هندوستان آزادۍ نه پس په دې دواړو ملکونو کې ډېر بېدریغه استعمالیږي او چې کله انتظامیې ته دا خطرې چې یا د امن و امان صورتحال خرابیږي یا د خلکو ژوند ته یا مال و زر ته خطره ده، نو په یو خاص مخصوص علاقه کې یا په ټوله علاقه کې هغې دفعه 144 لګولی شي. د دې اختیار د صوبایي حکومت سره دی، د کمیشنر سره دی، د ضلعي ناظم سره دی، د ډي سي سره دی، د اسسټنټ کمیشنر سره دی. دوی په خپل علاقه کې د هغې ماحول مطابق او د حالاتو مطابق لګولی شي. دا یو دومره وسیع دغه ده چې دا په لاهور کې اکثر پتنګان دا بسنت کې خیجي، نو هغې کې دا چلو شي چې اوس مخکې به پتنګ خیجول او بسنت ډېر ښکلی تهوار و، د ټولې دنیا نه به خلک راتله، خو بیا پکې دوی په هغې کې د اتار استعماله و، هغه چې په بجلی په تارونو پرېوتو، ټرانسفرمر یې به وسوځېدی او یا چې به د چا مری ته ولګېدو نو هغه به مری کټ کېده. نو په بسنت د رکاولو دپاره دفعه 144 لګولی شي یا په دې هم لګولی شي چې په لاهور کې اکثر تاسو ګورئ هغه فوګ راشي او هغې سره سموګ راشي، ماحول ډېر زیات پلوشن وي، ماحول کې لوګې ډېري، ځکه چې زمیندار د غنمو هغه باقي بوس موس چې اسوځي، نو په هغې هم دفعه 144 لګي چې هلکه 2 میاشتو دپاره به څوک ګن بلا نه سوځوي او ماحول دغه کوي. نو دفعه 144 یو وسیع دغه دی، پای کې ته دوکانونه بندولی شي، پای کې په ډبل سوارۍ پابندي کولی شي، ټریفک بندولی شي، جلسه جلوس پابندي، د 3 کسانو نه سیوا یو ځای کېدی نه شي. نو دغه دفعه 144 دی، دا په مختلف موقعو لګي. سبا د جشن آزادۍ ورځ ده او حکومت نن نه په مختلف ښارونو کې دفعه 144 لګولې ده. مخکې به دا شیزونه نو، خو پته نشته چې د حکومت څه مقصد دی، ځکه چې عوام خو خوشحالېږي چې د خپل ملک د آزادۍ دپاره جلوس وباسي، څه د خوشحالۍ اظهار وکړي. نور خو خلک ډېر پریشانه دي، دغه یو ورځ د خوشحالۍ وه او په هغې هم دفعه 144 ولګېده. ما وی چې تاسو ته د دفعه 144 تاریخ وویم او دا څومره وسیع دی او دا په کومو موقعو استعمالیږي. امید لرم تاسو به ویډیو خوښه شوي. کو ویډیو مو خوښه شوه نو په هغې باندې کمنټ وکړئ، ملګرو سره یې شیر کړئ، لایک وله ورکړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.